سلامونه نیکې هیلې احترامات زه چشتي یم دا ټایم کې موجود یم په تکیا کې چې دا علاقه تانه د وضو په حدودو کې راځي. دلته اوس دې وخت یو اکسیډنټ وشو، تقریبا 2 ځله ما د 11-22 والا سره رابطه وکړه، خو 11-22 والا نیمه ګنټه تقریبا 3 پاوه خو چې اوسه پورې رارسېدلی نه دی. اوس هم په سیول ګاډي کې واچو بابا پر اسکرین ته تاسو ګورئ دغه بابا ډېر زخمي مو. دا د ټرالۍ حال دی، ټکټر حال دی. دلته دنیا مسلمانان راغونډ شوي دي او هر یو سړی ټلیفون کوي 11-22 والا ته. همیشه زه هم دا وایم چې 11-22 والا به اول تا نه تصویر علي، سړی به مړي تا نه به تصویر علي، دغه دی نه به دوی اجازتنامه رالي. نو زه په داسې ادارو باندې تندر غورځوم چې دلته یو د انسان مسلمان د هغه ساه خېږي 11-22 والا په کورسو ناست دي په کوه سیګارو ته او هغوی ښه پیغامه چې کوم دی صرف ټلیفون اوري نه رالېږي څوک. د ادارو د مختلف ادارو ته زما دا خواست دی چې 11-22 دلته د څه لپاره ناست دي، د دوی دا ګاډي د څه لپاره دي، دا افسران تنخواګانې په سالي هم د دې غریبو بابا په سر د ده د ټکسونو تنخواګانې علي. دا زه د اعلی چارواکو ته په نوټس کې دا خبر راولم چې د خدای د قهر ویرېږئ، انسان ته انسانان وایې. تاسو د دې عوامو په سر باندې راغلي یې او دغه کورسو ته رسېدي او د عوامو دا حال دی چې دلته بیا په سړکونو پراته دي او لوغړېږي.